په معاشره کې د امن د راتلو دپاره او هر بنده ته د خپل حق ملاوېدو دپاره علماو یو درې ضابطې او قوانین لیکلي دي. اولنی قانون دا چې کله په مشرانو کې همت وي، بهادری وي، شجاعت وي، اسلام پسندی وي، نو په مشر کې د همت او د شجاعت اثر په کشر باندې کېږي. نو کشر کل کې به همت، بهادری، اسلام پسندی وي. د مشر نه مراد زما حکومت دی او د کشر نه مراد زما عوام دي. نو چې کله حکومت کې همت وي، شجاعت وي، بهادری وي او اسلام پسندی وي، نو د دغه حکومت طبقه والو دغه ښکلي صفاتو اثر په عوامو باندې هم کېږي. په عوامو کې به هم همت، شجاعت، اسلام پسندی خامخا وي. دا د اصلاح یو قانون. دویم قانون د اصلاح چې کم قومونه او حکمران طبقه د خپل ملک په قوانینو باندې عمل کوي، نو داسې قوم او داسې حکمران طبقه چرته هم ذلیل رسوا کیږي نه. دی ورځ تر ورځه په ترقۍ باندې وي. چې کم قانون د ملک د اصلاح دپاره جوړ شوی دی، په دې قانون باندې وي، خو د دې خلاف ورزي عامي سړی کوي او کو خواص کوي، د دې قانون لاندې سزا به دته ملاویږي. نو بیا داسې قانون یافته خلک او ملک والا دی په ترقۍ باندې. او کنا یو قوم اور حکمران طبقه په خپل جوړ شوی قانون باندې عمل نه کوي، نو نتیجتاً دغه قوم او دغه حکمران طبقه د ذلت او د رسوایی شکار شي. دا د امن دویم قانون. دریم قانون د امن دا چې قانون ته هم قتل پکار دی. چې څومره قانون عالی شان جوړ شي، نو په دې باندې عمل کوونکي خلک هم عالی شان وي، د الله په نسبت باندې اوچت وي. نو دې کې اوس ته غور وکړه چې د غونډه دنیا کې بهترین قانون د نظام د اصلاح دپاره، د امن دپاره ورا مسلمانانو سره موجود دی، چې د قرآن کریم په شکل کې موجود دی. قرآن کریم واحد هغه کتاب دی کو انسان د دې په قوانینو باندې عمل وکړي، نافذ کی، نو د دنیوي اخروي فائدې دي پکې، او نه کولو کې دنیوي اخروي نقصانات. خو مسله دا ده چې قرآن کریم مونږ صرف په طاقونو کې خدي په خپل ښکلي غلاف کپړو کې بند کړی دی، سجو کړی دی. چې کله د قسم ضرورت را پیښ شي، نو قرآن را واخلو، لاس پې کېږو. د خپل خواهش دپاره د قرآن استعمال دی، د عمل په نیت باندې نشته استعمال. د دغه دریو قوانینو په رڼا کې علماو لیکلي دي چې کله په حکومتي طبقه کې غیرت وي اسلامی اور اسلام پسندی وي، نو داغه اثر لاندې طبقه عوامو باندې هم وي.